الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رسالة او نبوت دا الله جل جلاله دا طرفا دا انسان دا پارا غلوية مرتبه دا چې دا انسان په کوششونو حاصلولی شي دا نه په عباداتو حاصلېږي دا نه ډېر په مراقباتو په اذکارو حاصلېږي بلکې دا د الله جل جلاله انتخاب دی. الله جل جلاله احکم الحاکمین دی او دا ټول انسانان د الله جل جلاله بندگان دي. د عامو بندگانو د تعلیم او د تربیت لپاره الله پاک پر خپل بندگانو کې د بعض بندگانو انتخابو کې د رسالت او د نبوت تاج اور پسر کې نو رسالت او نبوت دا د الله جل جلاله انتخاب دی. دا د بند خپل کمال نه الله جل مجلوه په خپل علم ازلی کې د رسالت او د نبوت د منصب د پاره د رسالت او د نبوت د ذمہ داری د پاره د کوم بندگانو انتخاب کړي
نو دغه انبیاء کرام او دغه رسولان د نبوت او د رسالت د ملاویدو نه وړاندې د شرک نه پاکي، د کفر نه پاکي، د هر قسمه بی حیائی او د گمراهی نه پاکي، او د هر قسمه ګندګۍ او د ګناهونو نه پاکي. څومره انبیاء کرام چې الله جل جلاله دنیا ته رالیږلي دي، د نبوت د ملاویدو نه وړاندې د هر نبی او د هر رسول زړه هغه د الله د عظمت او د الله د محبت نه ډکي، او د الله جل جلاله په نور سره منوري، او د زړه چې څومره ګندګیانې دي، ګناهونه دي، حسد، بغض، کبر، غرور، حرص، لالچ، منافقت، د انبیاء کرامو زړونه د نبوت د ملاویدو نه وړاندې د دې ټولو ګندګو نه پاکي. او د هغې حکمت علماء کرام دا لیکي چې انبیاء خو الله را لیږي هم د دې دپاره چې دی به د دنیا نه کفر ختمی، شرک به ختمی، بی حیائی، بی دینی، گمراهی، گناهونه به ختمی، او د الله بندگان به د کفر نه ایمان ته را وباسي، د شرک نه به توحید ته را وباسي، او د معصیت نه به د الله پاک اطاعت ته را وباسي. نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې د نبوت د ملاویدو نه وړاندې د نبی او د رسول لمن هغې باندې په خپله د ګناه خیرې لګېدلي، نو هغه به بیا نورو خلکو ته څنګه ترغیب ورکړي، او هغه به د نور مخلوق دپاره نمونه څنګه جوړه شي. د دې وجې نه عام مسلمانان چې خلکو ته واعظ کوي، نصیحت کوي، تبلیغ ورته کوي، تعلیم ورکوي، نو مخالفین هغه ته ګوته نیسي، او د هغه چې کوم زوړ ژوند او زندګي هغې باندې اعتراضونه کوي چې پخوا داسې وي او اوس ته موږ ته تبلیغ، تعلیم او تربیت کې. لیکن د یو رسول او د یو نبی په تیر ژوند باندې دشمنانو او مخالفینو ګوته نه ده اوچته کړې چې دا خو په خپله پخوا دې داسې کول، اوس موږ ته دعوت راکړي، پخوا در کې دا عیب و دا ګناه و، اوس موږ ته وایي دا پرېږدې. او څومره انبیاء کرام چې الله جل مجلوه دنیا ته رالیږلي دي، تېره جمعه هم تاسو واورېده چې هر رسول او هر نبی
د نبوت او د رسالت د میلاویدو نه وړاندې د الله لوی ولی وي او داسې ولی چې د ټولې دنیا د اولیاءو د ولایت نسبت داسې هم نه وي د نبی ولایت ته لکه د یو ساس کې نسبت سمندر ته او څومره انبیاء کرام چې الله دنیا ته رالیږلي دي دا ټول عرفا دي د عرفا او معنا دا اهل معرفت دي د نبوت او د رسالت د میلاویدو نه مخکې دوی د الله پاک د صفاتونو خبر دي او دا الله هر صفت باندې داغي یقین دی هر نبی او هر رسول د نبوت او د رسالت د میلاویدو نه وړاندې د رشد په اعلی مقام او مرتبه باندې فایزي رشد د قرآن او د حدیث پرنا کې دیته وي چې د انسان محبت د الله د اطاعت نه ډکی او د پزړه کې د الله د اطاعت د الله د بندګۍ سره مینه او د الله د ارنا فرمانینا د پزړه کې کرکه پرته ای دې ته ویل کېږي رشد صحابه کرام مبارک الله فرمای اولئک هم الراشدون نو دا رنګ د الله هر نبی د نبوت د میلاویدو نه وړاندې د رشد اعلی مقام او مرتبه باندې فایز قرآن کریم د بخاری شریف حدیث دی د مسلم شریف حدیث دی كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هر بچی چې د مور د خېټې نه پیدا کیږي نو فطرتي طور سره الله پاک دی پیدا کوي په دین او په توحید باندې د توحید نظریه د توحید عقیده د دین او د دینداري نظریه الله پاک دا د انسان په فطرت او په خټه کې یخي اوس بیا کافر ولی شي عیسائی یهودی مجوسی ولی شي دا الله پیغمبر فرمای فابواه مور او پلار ددنه یا یهودی جوړ کی یا تینا عیسائی جوړ کی یا تینا کافر او مشرک جوړ کی علماء کرام د دې حدیث په تشریح کې دا وایي چې دا الله پیغمبر دا خو فرمایلی دي چې مور او پلار د خپل بچینا يهودي یا عیسائی یا مجوسی جوړ کی خدای نه دي فرمایلی چې مور او پلار د خپل بچینا مسلمان جوړ کی ځکه مسلمان خدای د مور په خیره کې الله جوړ کړی دی او چې دې د مور د خېټې راوځي د په خټه کې الله پاک ایمان اسلام او دین خیر
د هغې تربیت د حاجت نشته. مور او پلار ولا هغه تربیت هغه فطرت خراب کی ختمي کی. سم خیال دی چې پلار په کور کې او مور په کور کې د خپلو زامنو او د لوڼو په مخ کې دروغ وایي، بچي ته دا نه وایي چې ته دروغ وایې، خپله دروغ وایي، نو د زوی او د لور به رښتیا وایي که دروغ به وایي؟ دروغ به وایي. کم پلار او کم مور چې په کور کې دننه یو بلتا بچو ته کنزل کوي او بچو ته دا نه وایي بچي چې تاسو کنزلې کوئ، بلکې منع کوي، نو دغه بچی به کنزل کوي که نه به کوي به. کم پلار او کم مور په کور کې د بې حیایي ژوند تېروي، خبرې د بې حیایي، لباس د بې حیایي، ناسته ولاړې د بې حیایي، بچي ته دا نه وایي چې د بچي بې حیا شه، بلکې د بې حیایي نه منع کوي. خو چې پلار او مور په خپله د بې حیایي په ګندګۍ کې لړلي، نو دا بچي به بې حیایي که نه؟ داسې ورپسې یو کیسه شمار، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، دا څومره هندوان دي، مشرکان دي. یو هندو به خپل بچي ته په ورکوټوالي کې دا نه ویلي چې بچي ته څه که هندو شه، ته مشرک شه، ته عیسایي شه. خو نه، مور او پلار چې په خپله مشرک دی، کافر دی، نو بچي خود به خود به کافر. ځکه د الله پیغمبر فرمایي کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ينصرانه او يمجسانه. د زوی او د لور د ټولو نه لوی حق په مور او په پلار باندې هغه کم دی تربیت. کور وروسته دی، واده وروسته دی، نوکری وروسته ده، تعلیم وروسته دی. اول حق د بچی او د بچی په خپل پلار او په خپل مور باندې هغه د څه شي دی؟ د تربیت دی. او بیا شریعت دام نه وایي چې پلار ته د ځان ماستر جوړ کا او ای مور ته د ځان ماستر لیکچرر پروفیسر جوړ کا او د خپل کور نه سکول او کالج جوړ کا او خپل بچو ته د انګریزي او د سین تعلیم ورکوا او د قرآن او د حدیث تعلیم ورکوا، د منځ تعلیم ورکوا، د رښتیا او تعلیم ورکوا. نه، مور او پلار ته الله او د الله رسول وایي ته بچو لري ځکه مه ګټه، دوکانداري مور لګوه، پیسې مور لګټه، نوکري مور لګوه، خو البته د کور په چاردیوارۍ کې دننه چې ستا خپل کم ژوند دی دا د الله او د الله د رسول د تعلیم په رڼا کې تېروه. نو ته لیکچرر هم یې، ته استاد هم یې، ته ماسټر هم یې، ته پروفیسر هم یې، ته ډاکټر هم یې. بچی به پخپله دا هر څه زده کوي. چې پلار سیګرټ د چرسو نه ډک کړي او بچی د کوزې نه نیولي او بازار کې ګرځي را ګرځي او د ده د خولې نه لوخړې راخیږي، نو دا بچی به چرسي کېږي که نه؟ هغسې نو چې د عامو انسانانو په باره کې کل مولود یولد علی الفطره، دا یوازې د مسلمان د بچي په باره کې نه ده، په مخ د ځمکه باندې چې څومره انسانان دي
راځي به او راغلي تیر شوي دي د تمام انسانیت په باره کې دا اعلان دی د الله د پیغمبر کل مولود یولد علی الفطره هر انسان الله پیدا کوي په حق باندې دا غزه کې الله حق خود به خود دا په خمیر کې الله یخي نو چې د عام انسانانو په باره کې د الله د پیغمبر دا خبره ده نو بیا هغه بندگان چې هغه د الله منتخب شوده بندگان دي انبیاء کرام هغه په بدی کې د ټولو اول داخلي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام الله دنیا ته رالیږلي دي او د دنیا په تاریخ کې چېرته هم څوک دا نشي ویلی او نه راغلي دي چې د رسالت د میلاویدو نه وروسته یا مخکې د الله نبي نعوذ بالله کفر شرک یا د کفر او د شرک کارې کړي دا غیر منظاري ځکه دا خدا انسانیت دباره الله نمونی پیدا کړي نبی دا د عربی د ژبې لفظ دی قرآن کریم کې زی پزی الله پاک خپل پیغمبر ته دو قسم خطاب کوي کله ورته وی یا ایها الرسول او کله ورته وی یا ایها النبی قرآن کریم کې الله پاک د نبی علیه السلام نوم ذکر کړی دی محمد نوم ذکر کړی دی او د احمد نوم ذکر کړی دی لیکن دا د نبی علیه السلام عزت دی دا داغه عظمت دی دا داغه خصوصیت دی چې چرته مرته الله پاک قرآن کې یا محمد ندی ویلی سورته وی یا ایها الرسول او یا ایها النبی نور انبیاء کرام ته الله نمونه غشتي نبی علیه السلام نو نبی دا د عربی د ژبې لفظ دی او نبی دا جوړ دی د نبعنا نون با او حمزه نبع او د عربی په ژبه کې نبع د ټکی په معنا کې درې خبرې پرتی دي یو دا نبع عام خبر ته نه وي دا ډېر یو لوی محتم بشان خبر ته سوی نبع دویمه هغه خبرې ته نبع وي چې کوم بالکل حق او سچ او رښتیا او دریم نبع هغه خبرې ته وایي چې هغه بالکل د واقعي او د نفس امر سره 100% مطابق دا درې واړه معنی د نبی د نبع په مفهوم کې راځي دي نو نبی ته نبی ذکر وایي چې دې د الله د اړخه د الله بندگانو ته هغه خبره کوي چې هغه د ټولې دنیا د انسانانو د خبرونه اوچته خبرې هغه خبره ورته کوي چې هغه 100% نه 200% هم سي رښتیايي او هغه خبره ورته کوي چې هغه یقیني او د نفس الامر سره واقع سره بالکل 100% برابر او مطابق دې ته نبی موږ تاسو
د وحی دا ټکي بیا بیا اورو نو وحی څه مطلب دی؟ وحی د علم د حاصلولو یو لاره یو ذریعه ده. بعضې څیزونه موږ تاسو په سترګو معلومو، بعضې څیزونه په غوږونو معلومو، بعضې څیزونه په لاسونو معلومو، بعضې څیزونه په پوزه معلومو، بعضې څیزونه په ژبه باندې معلومو. تور او سپین په منځ کې فرق مونږ په څه سره کوو؟ سترګو سره. خوږ آواز او خراب آواز، دعا او خیره، د دې فرق مونږ په څه سره کوو؟ وګونو سره. چې دا خیری دی او دا دعا ده. او خوږوالی، تریخوالی، پیکوالی مونږ په څه سره معلومو؟ ژبې سره. خیټې د دننه لاسه تلې مني، خو صرف دا خوږ یا دا پیکه یا د تریخ څیزه یعنې دا بوتې دا سر قدرې کېده او بیا په دې ژبه باندې کېده، مخکې سره پته ولګي چې دا شی یا خوږ دی یا تریخ دی یا پیکه دی. او ښکلی بوی، ښایسته بوی او خراب بوی مونږ په څه سره معلومو؟ پوزې سره معلومو. او دا څیز نری دی، دا پیر دی، دا کلک دی او دا نرم دی، دا په څه سره معلومو؟ لاسونو سره معلومو. دې د حواس خمسه وایي. بعضې موقع داسې راشي د علم چې هغه نه په سترګو معلومیږي او نه په غوږونو معلومیږي، نه په ژبه، نه په لاسو خپو، هغه ځای کې دا ټول څیزونه کار پرېږدي. چې هغه ځای کې کار پرېږدي بیا الله پاک انسان ته یو بله ذریعه ورکړې ده چې د هغې نوم دی عقل. هغه بې معلومیږي په څه سره؟ عقل سره. د امام ابو حنیفه رحمه الله قصې تاسو بیا بیا اورېدلي دي. اکثر به د مناظرې کېدي د دهریانو سره، او دهري دا د دهر نه دي. دهري د څه نه دي؟ دهر. او دهر وایي زمانې ته. نو دهریانو ته دهریان څه کوي؟ هغوی دا زمانه بس خود به خود یو سیستم روان دی، د دې څوک چلونکی نشته دی. داسې مولیان نو دا قصې جوړې کړي دي، الله دی الله دی الله دی او د هر څه الله کوي. بس دا یو سیستم روان دی. نعوذ بالله د الله د وجود د سره څه کوي؟ انکار کوي. نه ځکه ورته دهریان وایي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې یو مشهوره مناظره شوې وه د یو لوی دهري سره. کوم ځای کې چې د مناظرې مرکز و هغه ځای او امام ابو حنیفه رحمه الله به چې د کوم ځای نه راتلو د هغه ځای تر منځه سیند و، دریاب و. تاریخ مقرر و، وخت مقرر و، ورځ مقرره وه. د دنیا خلک راغلي وو. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل وخت رانغه ناوخته یې
د هری او د هریانو یو لوی شور شرابه جوړه کړه چې ځان یې پټ که وتښتېد. امام ابو حنیفه رحمه الله ګڼټه نیمه بعد راورسېده. بیا خلکو ملامته کړه چې ته ځان ته لوی امام وایي، لوی عالم وایي، مناظرې کې ته د خپلو د وعدې او د وخت پابندي نه کې، نو ته به څنګه مناظره وکړې؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایل ګوره ما وعده خلافي نه ده کړې. د دې ځای او زما د کلي ترمنځ د سیند او زه ګڼټه نیمه مخکې را رسېدلی وم، خو چېرته مو په سترګو باندې کښتۍ په نظره نه راتله. داسې راتلی نو شومه نو چې ډېر زیات انتظار مې وکړو او خفه م شومه، نو مخامخ د سیند په غاړه یوه ونه ولاړه وه، هغه ونه را پرېوته او بیا ټوکړي ټوکړي شوه او بیا د هغې نه تختې جوړې شوې، بیا هغه تختې د یو بل سره فټ کېدې او بیا د هغې نه یو وړه غونې کښتۍ جوړه شوه او بیا هغه کښتۍ زما اړخ ته را روانه شوه او زه پکې کېناستم. دا دې اوس را ورسېدم. نعوذ بالله هغه خپلو مسلمانانو خلکو وایي دا امام صاحب باندې څه وشو، دا څه وایي د هریانو نور هم شور شربه جوړ کړه چې دا ساز هغه ملا دی، دا هغه مناظر دی، دا هم چېرته کېدی شي، دا هم چېرته د دنیا په تاریخ کې شوي دي، دا هم عقل مني چې ونه را پرېوځي هم په خپله، تختې کېږي هم په خپله، یو ځای کېږي هم په خپله او بیا کښتۍ هم په خپله جوړېږي او بیا روانېږي هم په خپله. نو بار بار امام ابو حنیفه رحمه الله په دې خبره باندې هغه دهري کلک کړو او هغه ملګرو ته یې وویل چې تاسو هم وایئ چې دا نشي کېدی، ټولو یې چې نشي کېدی. نو بیا امام ابو حنیفه رحمه الله اعلان وکړو چې بس مناظره ختمه شوه، مسلمانانو مناظره وګټله او د هریان لاړو په خپل مشن کې ناکام شو. بیا څنګه و چې ورکوټې غوندې کښتۍ دا په خپله نه جوړېدی شي او نه شریدی شي او نه یو کس وړی شي، نو د دنیا دا لویه کښتۍ چې د هغې تخته فرش ځمکه ده او د هغې چت دا شین آسمان دی او د کائنات نه ډک دی، دا کښتۍ به په خپله روان دا باسي څه دي. نو تاریخ کتابونه لیکي چې څونه خلک په دې یو ټکي سره مسلمانان شو. نو غرضه بیا داسې موقع انسان ته راځي چې بیا هلته کې عقل کار پرېږدي، حواس کار پرېږدي، بیا په عقل سره معلومې او بیا عقل هم کار پرېږدي. نو اوله ذریعه ده د معلوماتو د حاصلولو حواس خمسه، او چې حواس خمسه کوم څه کې کار پرېږدي بیا هغه معلومیږي په څه سره شي؟ عقل سره. او بیا یو موقع داسې هم راشي چې هلته کې د انسان عقل هم جواب ورکړي. دا تک شین آسمان ولاړ دی او دا ټوله دنیا یې راګیره کړې ده، یو ستنه د آسمان تر ننه پورې چا نه معلومه کړه او نه به د قیامته پورې معلومه کړي. دا خبره عقل مني؟ نشته. دغه رنګې قبر کې انسان خښ کړی شي او حدیث کې راځي د صحیح حدیث دی
چې کله دا مړې خلکو اوږه کړي او روان کړي قبر غاړې ته، نو که مسلماني او که کافري، پرهیزګاري او که ګناهګاري، دې کرکې وایي، چغې وایي. او وایي داسې کرکې او چغې وایي چې د انسانانو او د پیریانو نه علاوه دا نور ټول مخلوقات دا هغه چغې اوري. او که انسانانو واورېدې د هر یوه بېهوشه رابرېوځي. نو عجیبه خبره ده، کوتره اوري، کارغه اوري، مرغۍ چنچڼې اوري، او دنیا انسانان دې نه غیر چابېر سي روانې هغې نه اوري. نو زموږ ستاسو عقل یې مني؟ په ظاهر کې نه مني. او نمونې الله موږ ته ښودلي دي چې هغې باندې سړی غور وکړي که نه، نو بیا په خپله ورته پته ولګي چې دا حق او سچ دی. کله کله انسانان خوب ویني، او د خوب په دې قسمونو کې یو قسم دی چې هغې د موږ تاسو په پښتو کې خپسه وایي. نو شیخ ته خپسې نیولې په خوب کې. کوم سړی چې اودي او په خوب کې خپسه راګیره کي، نو دې کرکې وایي، چغې وایي، جړاګانې کوي، زورونه کوي، او ګیر چاپېره ترې واړه واړه ماشومان پراتي، خبر هم نه، او دې په دې خوب کې په چغو ځان مړ کړي. نو چې دلته کې داسې کېدی شي چې په یو کمره کې یو د سړی نه او د دنیا کرکې او چغې وایي، او ترخې ورسره بشي پراته دي، هغه نه خبر دي او نه اوري. دا نه شي کېدی چې انسان مړی او چغې وایي، انسان یې نه اوري، ټول خلک یې اوري. که خیال هم کړي چې په کوم کور کې مړی کېږي که نه، او زنګدنې شروع شي، نو که چا خیال او څاروي ساتلي، که غوا ده، که میخه ده، که چرګه ده، که چیلۍ ده، دې وخت کې هغه اوتري دا هغه مړي د حالاتو پته هغې ته لګي، موږ تاسو ته نه لګي. نو بعضې خلکو به پخوا اوس هم داسې شته چې هسې مولیان لګیا دي، انسان خو په قبر کې د خاورو سره خوري شي، بیا د عذاب قبر د کوم ځای نه راغی، عذاب قبر د کوم ځای نه راغی. نو عذاب قبر الله او د الله رسول وحي ویلي دي، زموږ ستاسو عقل یې مني او که نه مني، خو زموږ ستاسو ورباندې ایمان او یقین دی. او یو حدیث کې راځي، بلکې د قرآن آیت دی، ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین. د مسلمانانو د نیکانو ارواح کم ځای کې؟ علیین، هغه بره په آسمانونو کې دي، او د فساق و فجار و د کافرانو ارواح سجین کې هغه ښکته دي. نو دا درد د زخم یا د شاړي یا د شاکو دا غوښه محسوسوي، او که دا روح محسوسوي. روحي محسوسوي د غوښې په ذریعې سره، او غوښې محسوسوي د روح په ذریعې سره. همدغه وجه ده، نعوذ بالله، الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي، چې د کوم انسان یو لاس فالج وایي که نه، چې دا لاس ولا قیمه هم کې که نه، هغه سړي ته پته نه لګي، بلکې روح دې نتلی. او چې کومه ګوته کې روح دی، معمولي غونې د ګوتې به دې سر کې ولستنه خښه شغې به وایي. نو دغه دهریان وایي چې تاسو وایي چې روح په سجین کې دی او مړی په قبر کې پروت دی، بیا هغه ته څنګه عذاب ملوي؟ نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. پخوا خو به دې د دې خبرو انکار کولو،
خو اوس په خپله باندې ساینسي آلاتو په ذریعه سره دا خبره دی په خپله ومنل. څه زمانه وړاندې ریموټ کنټرولو دغه ریموټو اوس دغه ایسی به هغه ځای کې لګېدلي او سړی دلته کېناستي او بندي راښیي منځ کې تار مار نشته. نن سبا ډرون راوتي دي نو یو سړی به په امریکا کې ناست دي او ورکوټې کوټنۍ کې به ناست دي او غټ ډرون وي الوزولي او به سوونه زرګونه میله لرې به تلي او د هغه ځای نه یې اړې راړې کابو کوي را کابو کوي. نو چې انسان د عقل په ذریعې سره د دې خبرې ایجاد کولی شي د الله پاک په دې خبره باندې دی قادر چې روح په اسمان کې دی تعلق د قبر سره دی او قبر کې غدا عذاب ملاوي چې وي. او بیا حدیث کې راځي چې کوم مسلمان نیک دی تقوادار دی پرهیزګار دی ام شغي وي خدای شغي بدلی او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې کوم بی دین دی هغه مکرې کې وي خدای بدلی چې کوم تقوادار دی پرهیزګار دی دیندار دی نو هغه سوی قدموني قدموني اے خلقو شابه تیسه زر مې رسوي. دا دنیا دا غره بر جیل خانه او د خپل راحت او د سکون زیته پر رواني پیدا د غمن مې وباسي او نعوذ بالله شکم کافر دی بی دین دی هغه شی وي اے خلقو یا ویلتا دا چیرته روان کړی تاسو خو ما هور کنه د اور ورځوي ما غر کوي نه غرض دا چې په کوم ځای کې د انسان عقل کار پریدي هغه ځای کې بیا د علم ذریعه دا غینوم دی وحی او دا وحی دا د انبیاء کرامو د پاره الله پاک مقرر کړی دا د وحی معنی رسالت د وحی معنی نبوت د وحی معنی پیغمبري د وحی معنی هغه ذریعه د علم چې کوم الله پاک د انبیاء کرامو باندې را نازل کړی دا او د الله جل جلاله د طرفه دا الله پاک انبیاء دا الله پاک بندگانو تربیت او تعلیم کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام امام الانبیاء دی امام الرسل دی چې تمام انبیاء کرام د نبوت د میلاویدون وړاندې د هر قسمه ګناه او د ګندګونه پاک نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 سال څومره جی 40 سال د مکی مکرمه د خار په ماحول کې تیر کړ او د مکی مکرمه په خار کې په 40 سال کې یو لیش زم دا سينو چې هغه د ګناه او د ګندګۍ نه خالی داسې ماحول هر کور د بوتانو نه ډک هر لار او کوڅه د بوتانو نه لکه د دینه په بل غټ سګی دیږي چې په مطاف کې 300 بوتان کې شابیره او دوه غټ بوتانو یو غټ بوتو هغه یو خپې بسمکه یو اړخلا او بل خپې اسمکه بل اړخلا او سره د بیت الله شریف د پاسه او هغه د تانبیه د پیدلونو جوړ کړ نو د دین لوی جهالت بلکې دي په داسې ماحول کې 40 سال د الله پیغمبر تیر کړ لیکن دا په تاریخ نه په خوا او نن او نن د قیامت پورې د کچې ګوتې د نو عمر داغه د پیغمبر په لمر باندې شه نه دی لګولې چې دا دای کړی نور مخالفتونه به کول خدا دا غوښنه نه لګول. الله جل جلاله دی په دې خبر باندې ماته او تاسو ټول د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت او د نبوت په وسیله دی الله پاک مونږ او تاسو د هر ګناه او د هر ګندګۍ نه بچ کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.